پولیس صاحب زموږ نور مشران او زما د مایلۍ د غیرتي خاورې غیرتي مشرانو او مشرانو همزولو انتهایي د خوشحالۍ او د جشن ورځ ده. یو قدرت موسم هم داسې کړي چې دا ګرمایش هغه سلسله یې ختمه کړه او تاسو مونږ له کوم پروګرام وکړو دا کومه ستړې مې جوړه کړه د بیدۍ په نشوالي کې مې الله پاک مونږ باندې هغه موسم ډېر برابر کړو. نو زه د خپل طرفه د خپلو مشرانو طرف نه سید کمال شاه باچاري ته د دوی کورنۍ ته د مایلۍ د میاګانو باچاګانو ته د نور څومره خلک چې ناست دي ته مبارکباد ورکوم چې دوی زموږ پر مشرانو باندې په پاکستان مسلم لیګ باندې اعتماد وکړو د مسلم لیګ له د دوستۍ د رورۍ لاس راکړو. انشاءالله تاسو دا باور در کوم زموږ مشران ناست دي دا تاریخ ثابته کړې ده دا وخت ثابته کړې ده په دې بونیر کې دې مشرۍ کړي دي ډسټرکټ ناظم پاتې شوی دی مشیر اعلی پاتې شوی دی خو انشاءالله څوک به د 1 روپۍ کرپشن ثابت نه کړي د خپلې ځمکې خرڅې کړي دي او د قوم خدمت یې کړی دی مونږ او تاسو ته یې ثابته کړې ده. نو انشاءالله تاسو چې کوم اعتماد کړی د مسلم لیګ باندې دا به ستاسو او ستاسو د بچو د روان وخت د خوشحالۍ خبرې چې ستاسو ته بیا مبارکباد در کوم. تاسو خبرې وکړئ د کامران خان په کردار یې وکړئ نو کامران خان یو ځلنده ستوری تاسو ته ښکاري. نو انشاءالله زه دا وایم چې راتلونکي وخت دا تېر الیکشن هم تاسو د کامران خان په شکل کې د قوم ګټلی دی کوم مخلوق سره چې مقابله وه نو هغه مقابله نه وه هغه د پیریانو مقابله وه قوم ووټ ورکړی دی 40,000 ووټ دا په بنیر کې په لومبي ځل پل شوی دی د دې نه مخکې په 2725 په ایم این اے کې دا بیا 40,000 ووټ کامران خان اخیستی دی په ووټ باندې قوم هغه ګټلی دی خو کومو خلکو چې هغه نه غوښتل چې د زمري په نشان کې دي نه راځي هغه خلکو هغې شاته کړي دي خو انشاءالله بیا هم نن قوم ثابته کړې ده. پرون په یو ورځ کې استاد صاحب د مطالعې خبره وکړه خو پرون په سلارزو کې 10 بجې هغه شمولیت کړی دی او ډېر دروند شمولیت یې کړی دی د هغې نه بیا راغلی په چمله کې خپل پروګرام بیا مطالعې تللی بیا ماښام موږ چملې ته راغلي یو. انشاءالله د قوم د بونیر د خلکو هغه ته نظر دی تبدیلي به انشاءالله اصل تبدیلي چې ده د پاکستان د ترقۍ تبدیلي چې ده دا د میا محمد نواز شریف په قیادت کې په بونیر کې د کامران خان په شکل کې او د زمونږ بیا خاص کر د صوبایي قیادت جناب امیر مقام خان چې د ملکنډ لپاره زمونږ نه خو خاص کر زمونږ د فخر مقام دی چې د صوبې قیادت زمونږ د ملکنډ ډویژن نه دی هغه د امیر مقام خان په شکل کې دی او هغه هم یو داسې ورکر لیډر دی چې هغه د هر چا په در کې ناست دی ساري ګور په بنو کې دی مازدیګر ګور په ثوابۍ کې دی چې په دویم ساري ګور په ملکنډ کې په شنګله کې چېرته ناست دی خو غم دی او خاطر هغه کردار داسې دی. نو د مسلم لیګ څومره مشران چې دي انشاءالله د هغې مثال د ځلنده ستورو دی د هغې کرداره بې داغه دي هغه په هغې باندې انشاءالله څه داغ نشته دی. نو د کامران خان شکل داسې دی چې قوم قبول کړی دی د هغې د پلار نیکه کردار خلکو ته معلوم دی هغې کې د لالچ یو تړی دغه نشته دی هغه د قوم خدمت کې انشاءالله زموږ امید د ربه دی چې دا راتلونکي وخت چې دی دا ستاسو د کامران خان په شکل د قوم نمایندګي به کوي او انشاءالله ډایرکټ زموږ دپاره دویمه د فخر خبر ده چې هغه په کم عمرۍ کې د پاکستان په تاریخ کې کم عمره د سنټرل کمیټۍ ممبر کامران خان دی. دا زموږ دپاره خصوصا د بنیر دپاره د اعزاز خبره ده ډایرکټ هغه د میا صاحب سره د مریم نواز سره ناست وي او میټینګونه کوي نو دا به د بنیر د ترقۍ یو لویه پیمانه بدلي انشاءالله چې کله خدای پاک موقع ورکړه نو هغه به ډایرکټ په سنټرل کمیټۍ کې ناست وي د اخم وزارت سره وي د اخم مشارت سره وي دا به د دې نه مخکې زموږ دا خبرې په چا کول نه غواړو خو دا مستقل 15 کال یې منې زموږ راغی کله په یو شکل کې کله په یو جامه کې کله په بل جامه کې باچا خبر وکړی د اور لړونه یې راښکلی کله په یو کې وباسي کله په بله کې کله ګرمي کله یخۍ زموږ د منې صاحب کردار هم دغه دی نن په یو شکل کې ولاړ دی نشان ورسره بل دی سبا بل شکل کې ولاړ دی هغه سړی دی خو نشان بدل دی په دې 15 کاله کې د هغه داسې کردار نشته کم از کم په اسلام آباد کې ناست چې زموږ له میګا پراجیکټ دی بونیر ته راوړی وی موږ څه ترقیاتي کارونه کړی وی خو هغه سره د خپلې تنخوا سره غرض دی ماښانه خپله سیلري تنخوا اخلي او هغه کار کوي د هغه زموږ په قوم باندې زموږ د بدلای سره زموږ د بدلون سره هېڅ کار نشته چې قوم هر څنګه دي ما ته خپله تنخوا میلاویږي. یو ځل بیا د کمال شاه باچاري د دې کورنۍ شکریه ادا کوم دې ته مبارکباد ورکوم تاسو چې کومه فیصله کړې انشاءالله دا ستاسو لپاره ستاسو د بچو د راتلونکي وخت لپاره د خوشحالۍ خبره ده انشاءالله زموږ به داګې ستاسو به کټي زموږ که په سر جان مال ستاسو کار کېږي انشاءالله موږ به ستاسو نه وروسته نه یو تاسو موږ له کوم د دوستۍ لاس راکړو